أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تیره جمعه د ذکرد غزا ذکر روانو لکه څنګه چې مې ویلي وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه غزا لپاره تلو نه مخکې یو څو صحابه چې دشمن طرف ته لیږلي وو او بیا هغوی پسې خپل لښکر سره هغوی روان شوي وو. په دغه لړ کې نور لیکل شوي دي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه راغلل او د دشمن چې کوم لښکر وو هغوی دی ولیده نو هغوی وتښتېده او کوم ځای کې چې دشمنان ایسار وو هلته چې مسلمانان ورسېده نو هلته د حضرت ابو قتاده اس موجود و چې خپې پرې کړې شوې وې. یو صحابي و چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو قتاده د اس خو خپې پرې کړې شوې دي. رسول کریم د هغه سره ودرېده او دوه ځله یې فرمایلي وو چې په جنګ کې ستا څومره دشمنان دي. بیا رسول کریم او صحابه مخکې روان شو او هلته ورسېده چېرته چې حضرت ابو قتاده او مسعده کشتي کړې وه. تېره جمعه بیان شوي وو دې باره کې. نو هغوی داسې وګڼل چې حضرت ابو قتاده په صدر کې تاو کړی ځان نه پروت دی. نو یو صحابي ورته عرض وکړو چې یا رسول الله داسې ښکاري چې ابو قتاده شهید شوی دی. رسول کریم وفرمیل چې خدای دې په ابو قتاده رحم وکړي، دا ذات مې قسم دی چا چې ما له عزت رابخلی دی چې ابو قتاده د دشمن پسې یې او رجز ویلی یې. حضرت ابو قتاده بیانوي چې هغوی یعنې رسول کریم د قافلې چې لښکر کې زما اس ولیده چې د هغه خپې پرې کړې شوې دي او مقتول یې زما په څادر کې ولیدو نو هغوی داسې وګڼل لکه زه شهید شوی یم. نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زر ور مخکې شو او څادر یې چې لرې کړو نو هغه د مسعده مخ هغوی هلته ولیدو. نو هغوی دواړو وویل چې الله اکبر، خدای او د هغه رسول رښتیا ووایي. یا رسول الله دا مسعده دی. نو په دې صحابه هم تکبیر ووی او بیا لږ ساعت پس حضرت ابو قتاده سره د اوښو د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او رسول کریم هغې ته وفرمیل چې ابو قتاده ستا مخ کامیابه شو. ابو قتاده د شاه سوارانو سردار دی. یا ابو قتاده خدای پاک دې تعالی برکت درکړي. او بل روایت کې دی چې رسول کریم فرمایلی وو چې ستا اولاد د اولاد په اولاد له دې هم برکت ورکړي.
او بیا رسول کریم فرمایل چې ابو قتاده راستم په مقصد چل شوی دی. نو ابو قتاده وویل چې ما ورته وویل چې زما مور پلار دی تاسو نه زار شي یو غشی لګېدلی او قسم مې د هغه ذات وي چې تاسو ته عزت بخلی دی زما دا خیال چې ما غشی راویستی دی. نو هغوی فرمایل چې ابو قتاده ماله راجوخت شوی زه هغوی ته جوخت شوم. نو هغوی ډېر په نرمۍ هغه غشی راویستو او خپل لعاب د خولې پې ولګولو خپل لاس یې پې کېښودو. حضرت ابو قتاده وایي چې قسم مې د هغه ذات وي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم له نبوت ورکړی دی ما ته داسې بیا معلومېده لکه چې څه زخم په ماړو لګېدلی نه وي. او تېر ځل بیان شوي چې غشی خو حضرت ابو قتاده په خپله راوباسلی و خو کېدای شي چې څه برخه د هغې دننه پاتې وي چې کوم بیا رسول کریم راوباسلی و او د هغې نشان ښکارېدو. یو روایت کې دا راغلی چې کله رسول کریم حضرت ابو قتاده ولیده نو ورته وفرمیل چې خدایه د ده ویښتو د ده په سرمن کې برکت واچوه او بیا فرمیلو چې ستا مخ کامیابه شو. نو هغوی چې ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله ستاسو مخ کامیابه شو. او بیا چې د اویاو کالو په عمر کې د حضرت ابو قتاده کله حضرت ابو قتاده وفات شوي وو نو وی چې هغه وخت هم د هغې په د هغې مخ نه به هغوی سره د 15 کالو ښکارېده یعنې مخ یې ځوان و. په دغه غزا کې د حضرت سلمه د دشمن سره په ذوالقرنین کې د مقابلې ذکر داسې میلاویږي چې حضرت سلمه وایي چې ما دشمن پسې منډه واله تر دې چې قسم د هغه ذات وي چې رسول کریم له عزت بخلی دی چې ما ته ځان پسې صحابه نه ښکارېده او نه ما ته د هغوی دوړه ښکارېده او د نور پرېوتو نه مخکې دشمن یو ګټی ته رسېدلی و چېرته چې د ذوالقرنین نومې یوه چینه ده. هغوی هلته نو بس کله غوښتې نو هغوی زه ولیدم او زه چې هغوی پسې یم زه نو هغوی د هغې نه بیا لرې شو. بیا نور پرېوتی و ما یو تن ولیده چې نو ما په هغه غشي ویشتو او ما سهار هم په هغه غشي ویشتی و اوس مې ورباندې دویم ویشته نو دواړه غشي په هغه لګېدلي وو او هغوی 2 آسونه پرېښوده او منډه یې کړه. وایي ما هغه دواړه ونیول او هغوی مې ځان سره کړو. بیا په دې کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم راغله نو د هغې خدمت کې ما هغوی راوسته. د رسول کریم د ذوالقرنین ته د رسېدو باره کې بیان شوي دي چې حضرت سلمه وایي چې رسول کریم د ماسخوتن په وخت رسېدلی وو او چینې سره یې څارو چېرته چې وي ما دشمن ودرولی وو. د هغوی اوښې او هر هغه څیز چې ما د دشمن نه اخیسته واپس نو هغه ما قبضه کړی و او حضرت بلال هغه اوښانو نه یو اوښ حلال کړی و چې کوم د دشمن نه په زور اخیستل شوي وو او د رسول کریم لپاره د هغې اینه او د هغې د سټ غوښه چې کومه د هغه یې سره کړې وه. حضرت سعد بن عباده د کجورو نه ډک 10 اوښان رالېږلي وو چې هغوی ته د ذوالقرنین په مقام میلاو شوي وو. حضرت سلمه وایي چې ما ورته عرض وکړه چې ما دشمن د اوبو نه منع کړی دی او هغه یې تږي دي نو رسول کریم ما د 100 مجاهدینو سره روان کړي زه به هغوی پسې ورشم او د هغوی هر مخبر به م ووژنم. نو رسول کریم مسکی شو او د اور په رڼا کې د هغوی غاښونه ښکارېده نو یې فرمایل چې سلمه ته داسې کولی شي. نو ما ورته وویل چې که چا چې تاسو له عزت درکړی دی د هغې مې د قسم وي چې او رسول کریم وفرمایل چې تا په هغوی باندې کابو بیا موندو نو نرمي خپله کړه. دا د عربو محاورو کې یوه محاوره ده چې مطلب یې دا دی چې بهترینه معافي دا ده چې نرمي خپله کړه او سختۍ نه کار مه اخله. که هغوی لاړه نو لاړه اوس هغوی پسې د تلو حاجت نشته. د دغه جنګ په واقعاتو کې حضرت سلمه واقع بیانوي وایي چې سحر وخت و رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نن بهترینه شهسوار ابو قتاده دی او بهترینه چې پیاده دي څوک هغه سلمه بن عقبه دی.
حضرت سلمہ وایي چې رسول کریم ماله د شهسوارانو او د پیاده دواړو برخه راکړې وه او بیا زه خپلې اوښې باندې ځان پسې راسور کړی وم. په دغه سفر کې د حضرت سلمہ د یو بلې واقعې د روایت ذکر هم شته. روایت ملاویږي چې حضرت سلمہ وایي چې مدینې ته د واپسۍ وخت چې کله موږ مدینې ته جوخت ورسېدو نو یو انصاري صحابي چې ډېره تیزه منډه یې وهله هغې اعلان کولو او دا ویې چې څوک شته داسې چې ما سره د منډې مقابله وکړي یې تر مدینې پورې دې ما سره منډه ولګوي. نو هغوی یو څو ځله همدغه الفاظ ووایي نو وایي چې ما زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم پسې په اوښه سور وم د رسول کریم په اوښې باندې. نو ما هغه انصاري صحابي ته ووایي چې ته چېرته د یو عزتمند عزت نه کوې ته د یو شریف تن ویره نه لرې چې دا اعلان کوې. نو هغه وایي چې سوای د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه زه د بل هیڅ چا څه ویره نه لرم. نو ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله زما مور پلار د تاسو نه زار شي ما له اجازت راکړي چې زه دغه تن سره د منډې مقابله وکړم. هغوی وفرمیل چې ټیک ده که ته غواړې نو ورشه. نو ما هغه تن ته ووایي چې راځه وایي بیا ما را ورمنډه کړه ورټوپ مې کړه ورمنډه مې کړه او زه یو یا دوه ګاټۍ هغې پسې وم یعنې هغه مخکې و زه شاته وم او بیا خپل طاقت ما بچ کول او بیا زه تیز شوم او هغه مې رونیو او ما د هغه د ولو په منځ کې لاس ووهلو ورته مې وویل چې قسم په خدای ما سبقت زما په تا سبقت شو. نو هغه په خندا شو هغه دا وایي چې زما هم دا خیال دی او داسې زه په هغه منډه کې د هغه نه مخکې شوم او بیا موږ تر مدینې ورسېدو. د دغه غزا لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم مدینې نه څومره مودې لپاره بهر وو د دې په تفصیل کې لیکلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د چهارشنبې په سحر روان شوي وو او هغوی یوه شپه او یوه ورځ په زیارت کې قیام فرمایلی وو چې د دشمن څخه خبر ورته میلاو شي. بیا هغوی د ګل په ورځ مدینې ته واپس تشریف راوړی وو او داسې هغوی ټولې 15 شپې د مدینې نه بهر وو. په دغه جنګ کې چې کوم صحابه شهید شوي وو دغې تفصیل دغه شان دی چې په مسلمانانو کې حضرت محرز بن نزله شهید شوي وو او د ابن شام مطابق ابن وقاص بن مجزز هم شهید شوي وو او دې نه علاوه د حضرت ابوذر زوی د جنګ نه مخکې د اوښانو چې کومه باړه والته شهید کړي شوي وو او د کافرانو باره کې لیکلي شوي دي چې په کافرانو کې عبدالرحمن بن عینه حبیب بن عینه مصدع بن حکمه فزاري او بار او د هغه زوی عمر وجلي شوي وو. دشمنانو د حضرت ابوذر اهلیه بندیوانه کړې وه ځان سره بوتلې وه د دې ذکر مخکې شوی وو یعنې چا چې حمله کړې وه هغوی د حضرت ابوذر اهلیه نیولې وه او ځان سره بوتلې وه او هغې تړلې وه هغې تړلې ساتلې وه او هغې هغه خلکو به خپل څاروي خپل د کورونو مخې ته به تړلي وو او یو شپه وه چې هغه ښځه د خلاصه شوه او جوخت چې کوم اوښان تړلی شوي هغې ته راغله او کله هم چې هغه د یو اوښ له خوا ته به راغله نو هغه به شور جوړ کړو او بیا به هغه پرېښودو تر دې چې هغې عزبا ته راغله دا د رسول کریم هغه اوښه وه چې دشمنانو لوټلې وه ځان سره راوستې وه چې هغې ته ورسېده نو هغه شور ونه کړو په ارام به نو هغه په هغه سوره شوه او روانه شوه او خلک چې خبر شو د هغې ته تښتېدونه نو نیولی غوښته خو هغه ونه نیوی شوه او راوي وایي چې هغه ښځه د خدای له خاطره دا منت منلی و چې که خدای پاک د دغه اوښې په ذریعه هغه له نجات ورکړو نو به ضرور دا لالی او چې کله هغه مدینې ته راغله او خلکو هغه ولیده نو خلکو ورته ووایي چې دا خو د رسول کریم اوښه عزبا ده نو هغې ښځې چې ما خو دا منت منلی دی چې که خدای پاک دغه اوښې په ذریعه نجات راکړو نو هغه به د دې قرباني کوي. نو په دغه بس
خلک د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او ټوله خبره هغوی ته بیان کړه. نو هغوی فرمایل چې سبحان الله دغه ښځې دغه اوښې له څومره بد بدل ورکو، یعنې هغه اوښې دا بچکړه دلته راوسته ده او دا ورله دا بدل ورکوي لګیا ده چې زه به دا لالم دا ښه بدل نه دی. او بیا هغوی وفرمیل چې که یو نظر که د خدای پاک په نافرمانۍ کې پوره نه کړی شي نو دې کې نو کې داسې نظر جایز دی چې بنده پکې مالک نه وي، ته مالک نه یې د دې اوښې، نو ته د خدای پاک نامه واخله او سره د خیر او برکت ځه کور ته خپله. حضور فرمایي چې اوس به د یوې سریې ذکر کوم. دا سریه د حضرت ابان بن سعید د نجد طرف ته بلل کېږي. دا سریه د محرم په میاشت کې په 9 هجري کال کې شوې وه او د یو روایت مطابق دا سریه د جمادی ثاني د دې تاریخ بیانېږي په 9 هجري کال کې. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم دغه سریه د محرم د میاشتې د 9 هجري کال لیکلې ده. د دغه سریې تاریخ محرم 9 هجري کال زیات د قیاس ته جوخت دی، ځکه چې روایتونو کې ذکر دی چې د خیبر طرف ته روانګۍ نه مخکې د مدینې نه د نجد طرف ته حضرت ابان بن سعید لیږلی شوي وو او د خیبر طرف ته چې کومه روانګي وه هغه محرم 9 هجري کال کې شوې وه. د حضرت ابان تعارف دا دی چې د دوی والد صاحب د قریشو لویو خلکو کې وو. د هغوی ورور عمرو خالد مخکې مسلمانان شوي وو او حبشې ته هجرت کوونکو کې هغوی شامل وو. ابان د بدر په جنګ کې د مشرکانو له طرفه شامل شوي وو. هغوی د صلح حدیبیه دوران حضرت عثمان له پناه ورکړې وه. عمرو خالد د حبشه نه واپس راغله نو هغوی ابان ته پیغام لیږلی وو او بیا هغوی درې واړو یو ځای د خیبر په ورځو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوي وو او ابان اسلام قبول کړی وو. په یو روایت کې چې حضرت ابان بن سعید د صلح حدیبیه او د غزوه خیبر تر منځ چې کومه موده وه هغه وخت کې اسلام قبول کړی وو. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت ابان د بحرین عامل وو او یې نه پس هغوی حضرت ابوبکر له راغله او شام ته لاړه. په 14 هجري کال کې هغوی شهید شوي وو. د یو روایت مطابق په 20 هجري کال کې د حضرت عثمان په خلافت کې هغوی وفات شوي وو. د خیبر غزا ته روانګۍ نه مخکې رسول کریم حضرت ابان بن سعید په قیادت کې د نجد طرف ته یو لښکر روان کړی وو. نجد یو نیم صحرایي خو شادابه زرغونه علاقه ده چې پکې ډېرې وادۍ دي، غرونه دي او دا په جنوب کې یمن او په شمال کې د شام صحرا او تر عراق ځي او د دې په مغرب کې د حجاز صحرا دی. دا علاقه د ځمکې نه 1200 میټر اوچته ده او د دغه بلندۍ په بنیاد ته نجد ویل کېږي. د دغه لښکر مقصد د رسول کریم په عدم موجودګۍ کې د مدینه د کم دشمن قبیلې وې د هغې نه محفوظه کول وو. دا قبیلې همیشه په دغه فکر کې به وي چې کله ورته مناسبه موقع ملاوه شو دوی په مدینې حمله وکړي. د رسول کریم د صحابهو سره د مدینې نه بهر تلل د مدینې باندې حملې لپاره یو موزونه ترینه موقع ګڼل کېده او دشمن دا خیال کولو چې رسول کریم بهر دی مدینې نه او خلک هم هغوی سره دي لښکر دی ورسره مدینې کې خلک لږ دي نو ځکه به اوس موږ حمله وکړو مدینه به فتح کړو. د دغه خدشې په وجه رسول کریم به چې کله په یو غزا تله نو د داسې قبیلو طرف ته به ځینې صحابه هغوی ولېږل او د دغه سریې ذکر په صحیح بخاري کې داسې راغلی چې رسول کریم حضرت ابان په یوه سریه مقرر کړي وو او مدینې نه د نجد طرف ته لیږلي وو. حضرت ابو هریره وایي چې بیا ابان او د هغوی ملګري نبي کریم صلی الله علیه وسلم له خیبر ته راغله د هغې نه پس چې هغوی هغه فتح کړی وو او حضرت ابو هریره وایي چې ما عرض وکړ چې د فتح نه پس دوی رسېدلي د خیبر چې یا رسول الله دوی له برخه مه ورکوي د خیبر د غنیمت د مال د دې برخه پکې نه کېږي. نو په دې دواړو تکرار شوی وو نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا ابانه ته کښېنه او هغوی هغې له برخه نه ورکړې ځکه چې نیغ په نیغه دوی د خیبر په جنګ کې شامل نه وو نو همدا وجه کېدی شي. بیا په تاریخ کې د یوه غزا ذکر ملاویږي چې ډېره مشهوره غزا ده غزوه خیبر بلل کېږي. خیبر یو وسیع زرغونه علاقه ده چې چینې دي پکې او
د عرب جزیره کې د کجورو د ټولو نه لوی نخلستان دا شمیرل کېږي. د دې د زرغونتیا اندازه په دې خبره نه کېدی شي چې د خیبر طرف ته یو وادي چې د کتیبه په نامه بلل کېږي، په دې کې 40 زره د کجورو ونې وې، او د خیبر وادي د مدینې نه شمال طرف ته اندازاً د 90 میله لرې وه، او دلته یهودیان د ډېر پخوا راڅخه آباد وو. د تاریخي روایت مطابق حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې هم دلته د بني اسرائیل یهودیان آباد وو، او د ځینې مورخینو مطابق د بخت نصر په زمانه کې یهودیان دلته آباد شوي وو. ځینې نور روایتونه دي چې د نتیجو هم دا راوځي چې خیبر کې یهودیان له پخوا راڅخه آباد وو. ډېر لوی لوی کلاګانې دوی جوړې کړې وې دلته، او اهمیت د دې ډېر اهمیت و د غزي د دې په نظر کې اوس هم دی وایي. په عبراني ژبه کې د خیبر معنی دي قلعه، او د یهودیانو ځینې قبیلې په مدینه کې آبادې وې، خو د خیبر چې کوم یهودیان وو په یوه خبره بدل و دي نه ممتاز وو چې د دې یهودیان باقي ټولو یهودیانو نه زیات بادر او په جنګ کې استقلال ښودونکي وو، او دې کې اتحاد هم د نورو په نسبت زیات و. او د دې په وجه دغه علاقه په عربو کې د قوت او د طاقت په حواله یو کام به د دې خلک ګڼل کېده. او د مدینه یهودیانو یا د خیبر چې کوم یهودیانو دی د رسول کریم د اسلام باره کې د دوی سازشونه د بغاوت تر حده رسېدلي وو، او بغض په عداوت کې زیاتېدونکي دغه قام د اسلام او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ذات ختمولو کې خپل ټول طاقتونه د لپاره په کار راوستي وو، هېڅ کمی په دې کې نه کړی. او د دې په مقابله کې رسول کریم د مدینې یهودیانو سره همیشه د نرمۍ سلوک کړی وو، ورسره رسول معاهدې کړی وو چې کله به هغوی معاهدې ماتولې یا خلاف ورزي به کوله، نو رسول کریم په مخ کې کوشش د درګذر او د عفو به کولو، او اندر دې چې دغه خلکو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قتل هم ډېر ځل کوشش کړی وو، د معاهدې خلاف ورزي کړې وه، او بیروني طاقتونو سره تعاون کړی وو مدینې باندې د حملې لپاره، او د دې په بدل کې د سزا په طور دغه ټولو یهودیانو ته سخت نه سخته سزا هم که ورکړی شوې وي، نو هغه د عدل او د انصاف به عین مطابق وي. خو د رسول کریم د حد درجې د عفو د رحمت دا حال وو چې بیا هم رسول کریم د دوی ژوند مال له داسې امان ورکړی و چې مدینې نه دوی وباسل، او دا یې ورته ویل چې څه چې ځان سره وړی شي یوسئ. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مقصد که نعوذ بالله جبر و اکراه وي، نو د مدینې د یهودیانو چې کوم بار عهد شکني وه په دې به هغې معاف کولې نه، او که د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مقصد که وینه تویول وه، نو د بنو قینقاع او د بنو نذیر د ژوند له به امان نه وی ورکړی، او په حفاظت د مدینې ته تلو ته به پرېښې نه وې. او که مال او دولت د هغوی مقصد وي، نو بنو نذیر چې په عربو کې د ټولو نه لویه سرمایه داره قبیله ګڼل کېده، او د سرو زرو سپین زر به دوی په لویو تیلو کې ډکول، نو هغوی به د مدینې نه داسې دا ټولې تیلې نه شوې وړی. او د حسن د احسان او د عفو درګذر سلوک چې رسول کریم دغه یهودیانو سره چې کم کړو، نو په کار خو دا و چې خیبر کې آبادېدو نه پس دا خلک د اسلام او د بني اسلام په حق کې صلح‌جویي او د امن او د سلامتۍ په ماحول کې اوسېدی. خو مدینې نه جلا وتلو نه پس د مدینې چې کوم یهودیانو د هغوی یو شمېر په خیبر کې آباد شوي وو، خو د خیبر چې مخکې دا یو لوی حربي طاقت و، نو هغې نه پس دغه خلکو هلته تلو نه پس دا ځای د مسلمانانو خلاف د خطرناکو منصوبو مرکز جوړ شو، او دا هم د خیبر یهودیانو چې یو ډېر لوی وفد هغوی راوستی و چې پکې د خیبر لوی یهودیان سردارانو دوی د مکې مشرکانو سره ملاوېدلو تللي وو، او د رسول کریم ذات د اسلام د ختمولو لپاره دوی یو منصوبه تیاره کړې وه، او دوی رضا کولو نه پس د خوا او شا چې کومې مختلفې قبیلې وې د هغې هلته هم د دوی وفد تللی وو، او یو قبیله دوی تیاره کړې وه د 15,000
چا وخت په تاریخ کې ډېر لوی لښکر و او هغوی تیار کړی و په مدینې باندې حمله کړې وه چې په تاریخ کې غزوه احزاب یا د جنگ خندق په نامه دا جنگ مشهور دی مخکې د دې ذکر شوی دی په دې کې هېڅ شک نشته چې که اسلام سره د خدای پاک خاص تایید و نصرت نه وي نو د مسلمانانو سره کیدای شي چې د مدینې نامه او نښه هم ختمه شوې او په دې کې هېڅ شک نشته چې دغه خطرناکې منصوبې چې کوم مشران وو هغه هم د خیبر یهودیان وو او چې اوس هم هغوی هر وخت د مسلمانانو د ختمولو کوششونو کې مصروفه وو مدینې کې موجود چې کومه بنو قریظه وه نو د هغوی له د عهد شکنۍ لومړي ځل سخته سزا هم د خیبر چې کوم یهودیان وو هغوی مجبوره نه کړی شو چې خپلو رویو کې تبدیلي راولي نو ځکه اوس ډېر زیات ضروري و چې دغه عهد شکني او سازشي کردار لوبوونکي چې کوم کام دی د دې خلاف د نیغ په نیغې قدم پورته کړی شي چې د خطې امن د بحال کړی شي او هر څوک د په خپل ځای په امن او سکون بې ویرې او بې خطرې په خپل مذهب او په مسلک باندې د عمل وکړی شي او یکون دین لله چې دین د صرف د خدا پاک لپاره شي او دین کې د هیڅ قسمه جبر دین نه وي ځکه چې دا د خدای او د هغه د بنده معامله ده یو مشهور مستشرق منټګمري وارډ چې د اسلام او د بان اسلام خلاف ظاهر فشانه نه دریغ نه کوي هغه په خپل کتاب کې لیکي چې ترجمه دا ده چې په خیبر باندې د حملې سیده او ساده وجه دا وه چې هغوی د خپل د دولت بې دریغه استعمال کړی وي د خیبر خلکو او خپل ګاونډیان عربیان هغوی لمسولي وو چې هغوی د مسلمانانو خلاف وسله راواخلي نو دا هغه خاص پس منظر وو چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د خدایي اشارو د لاندې دا فیصله وکړه چې د خیبر طرف ته د پیشقدمي وکړی شي علامه ابن سعد لیکلی دي چې غزوه خیبر په جمادی الاولی اوم هجري کال کې شوی وو خو ابن عقبه او علامه ابن اسحاق په خیال رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په ذوالحجه کې د حدیبیې نه مدینې ته واپس تشریف راوړو نو هغوی په مدینې کې بیا تقریبا 6 شپې پورې وو او بیا د خیبر طرف ته هغوی تشریف وړی وو او دا د محرم میاشت وه حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم په سیرت خاتم النبیین کې چې کوم نوټونه لیکلي دي نو د ځینو عناوینو نو پای کې هغوی د خیبر غزا د محرم میاشت او د سفر میاشت د 2 هجري کال غزا دي ګرځولې ده او حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د حدیبیې نه د واپس راتلو نه تقریبا 15 میاشتو پس دا فیصله کړې وه چې د خیبر یهودیان چې د مدینې نه صرف د یو څو منزلو په فاصله دي او هلته نه د مدینې خلاف په اسانه سازش کیدی شي هلته نه دې وباسلی شي نو ځکه بیا هغوی 1400 اصحابو سره په اګست کال 628 کې عیسوي کال کې د خیبر طرف ته روان شوي وو د ځینو مورخینو مطابق د صلح حدیبیې نه 15 میاشتې پس دا شوی و حضرت مسلم موعود هم په دیباجه تفسیر القرآن کې هم دا بیان کړي دي خو مورخینو د محدثینو اکثریت د صلح حدیبیې نه څو ورځو پس د محرم په میاشت کې دا بیانوي او حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم دې باره کې هم دا لیکلي دي والله اعلم په بنیادي توګه صلح حدیبیه یوه ډېره لویه فتح وه قرآن کریم دې ته یو فتح عظیم ویلی دي لکه څنګه چې فرمایي چې نه فتحنا لک فتحا مبینا یعنې یقینا موږ تاله یوه ډېره واضحه فتح درکړه او د فتح مبین دا هغه دروازه وه چې دې نه په تېرېدو خیبر او د مکې په شان عظیم الشانه فتوحات نصیب شوي وو او په حقیقت کې خدای پاک لوز فرمایلی وو چې کله د صلح حدیبیې نه په واپسۍ باندې خدای پاک لوز فرمایلی وو دا چې کله صلح حدیبیې نه په واپسۍ باندې د مکې او د مدینې ترمنځ سره فتح نازل شوی په دغه صورت کې د فتح خبر خوشخبری داسې ورکړی چې لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم واصابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یاخذونها
وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذا. یعنی خدای پاک مؤمنانو نه هغه وخت بیخي خوشحاله شوی چې کله هغې د ونې د لاندې ستا بیعت کولو او هغه ایمان چې د هغې په زړونو کې و هغه نه ښه خبر شو، نو د دې په نتیجه کې هغه د هغې په زړونو باندې سکینت نازل کو او هغوی ته جوخت یوه فتح وبخله، یعنې فتح خیبر، او ډېر د غنیمت مال هم ورته وبخلو. د خیبر اموال هم دوی ته میلاو شو چې دوی په خپله قبضه کې اخیستول. خدای پاک غالب او حکمت لرونکی دی. خدای پاک تاسو سره د ډېرو غنیمتونو لوس کړی دی چې تاسو به په خپله قبضه کې اخلئ، او دا موجوده مال غنیمت تاسو ته په دغه لوزونو کې زر تاسو له درکړی دی. د لښکر تیاري او په مدینې باندې نایب مقررولو تفصیل داسې بیان شوی دی چې رسول کریم د خیبر طرف ته تلو لپاره چې کله اعلان وکړو نو دا یې فرمایلي چې صرف به هغه خلک روانېږي چې په صلح حدیبیه کې شامل وو. او د یو روایت مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک د غنیمت د مال په غرض روان دي نو هغوی د ما سره نه روځي، صرف د هغه خلک ما سره را روان شي چې صرف د جهاد لپاره رغبت لري. د ابن هشام مطابق رسول کریم حضرت نمیله بن عبدالله لیثي په مدینې باندې خپل نایب مقرر کړي وو، او د امام بخاري مطابق هغوی حضرت صباح بن عرفه ته نایب مقرر کړي وو. علامه ابن اسحاق او ابن سعد بیانوي چې د ټولو نه مخکې د خیبر په غزا کې د جنډې ذکر ملاویږي. دې نه مخکې به صرف وړې وړې جنډې به وي، او رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر او حضرت عمر او حضرت خباب بن منذر او حضرت سعد بن عبادله بیرغ ورکړي وو. د رسول کریم د بیرغ رنګ تور وو چې د حضرت عایشې د صادر نه جوړ کړی شوی وو، او نامه یې عقاب وه. همدغه بیرغ د حضرت خباب بن منذر سره وو. په روایت کې حضرت علي ته هم د یوې جنډې ورکولو ذکر ملاویږي، خو هغه جنډه په خبر کې ورکړی شوې وه ځکه چې حضرت علي رسول کریم سره روان شوي نه وو د سترګو د تکلیف په وجه، څه ورته ښکارېده نه. خو بیا وروسته هغوی ناقلاره شو او روان شو او خیبر ته رسېدلي وو. صبر دوی نه نو شوی، او په دغه سفر کې حضرت ام المؤمنین ام سلمه هغوی سره وه، او د یو روایت مطابق 6 صحابیات هم په دغه مهم کې هغوی سره وې، او د یو بل روایت مطابق 60 صحابیات په دغه غزا کې شاملې وې. حضرت ام سنان اسلمیه بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د خیبر د غزا یې وفرمایله نو زه د هغوی په خدمت کې حاضره شوم او ورته مې عرض وکړو چې یا رسول الله که تاسو اجازت راکوئ نو زه تاسو سره راشم، زه به مشکیزې صفا کوم او د لښکر د سامان حفاظت به وکړم، او که څوک بیمار شو یا ژوبل شو نو د هغه علاج به کوم. نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ماله اجازت راکړو. او همدغه شان د بنو غفار یو څو ښځې وې، هغه د رسول کریم په خدمت کې حاضرې شوې، ورته عرض وکړو چې یا رسول الله مونږ هم په جنګ کې شاملېدل غواړو، مونږ به د زخمیانو خیال ساتو او د مجاهدینو مدد به کوو څومره چې مونږ توان لرو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له هم اجازت ورکړو او د هغوی لپاره د برکت دعا وکړه. او کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه چې کومه تیاري وه هغې نه د مدینې یهودیان خبر شو نو هغوی باندې دا خبره ډېره بده لګېدلې وه. هغوی په دې پوه شوي وو چې که رسول کریم په خبر کې داخل شو نو بیا به خبر ختم شي، لکه څنګه چې بنو قینقا او بنو نذیر او بنو قریظه ختم شوي دي. د مدینې یهودیان مالداره وو او د مدینې چې کوم مسلمانان وو هغوی به د مالي کمزورۍ په وجه هغوی نه قرض اخیستو. نو هغه د خیبر د یهودیانو د مفاد له خاطره د مدینې یهودیانو مسلمانان تنګول شروع کړ،
او د جنگ نه هغوی ودرولو لپاره په فوري طور هغوی خپل د قرض مطالبه شروع کړه. د یو صحابي واقع ملاویږي حضرت ابن ابي حضرت نه روایت دی چې هغوی ابو شهم یهودي نه د ابو شهم یهودي و چې د هغې 15 درهم او د یو روایت مطابق 4 درهم هغوی له ورکول وو. نو یهودي مطالبه وکړه ابن ابي حضرت نه چې نو ابن ابي حضرت ورته وویل چې ما له څه وخت راکړه زه چې خبر نه واپس راشم نو انشاءالله ستا حق به تاله درکوم. ځکه چې خدای پاک خپل رسول کریم سره وعده فرمایله ده چې خیبر کې به هغوی له غنیمت ورکوي. ابو شهم یهودي په دشمنۍ او په حسد کې دا وویل چې آیا تاسو دا ګڼئ چې خیبر والاو سره جنګېدل همداسې دي لکه عام کلیوالو سره؟ که سمې د تورات وي چې هلته 100,000 جنګیالي دي نو هغوی دواړه د رسول کریم په خدمت کې خپله معامله پیش کړه وړاندې کړه هغوی حاضر شو. نو د هغه د هنګامي حالاتو د جنګ او دغه یهودي د تعصب تر حده پورې د خیبر د یهودیانو تایید همدردي د اظهار کول هغوی لپاره او د مسلمان فوجي پورې ټوکم کوله. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ریاست مشر و او دغه یهودي ته چې څه سزا هغوی وخته میلاوېدی شوه خو د ضبط او د حوصلې او د عدل او د انصاف او د روادارۍ رسول کریم دا اوس وښودله چې رسول کریم وفرمایل هغه ته چې دغه یهودي حق ورکا. نو ابن ابي حضرت وایي چې قسم مې د هغه ځای ته چې تاسو یې سره د حق مبوس کړي یئ چې دا وخت زه قادر نه یم د حق پوره کولو لپاره. نو هغوی وفرمایل چې څنګه مې د دې حق دله ورکړه. نو ابن ابي حضرت بیانوي چې ما خپل د سر پټکي هغه مې راکوز کو او د تیبت په تور مې وتړلو او د تیبت چې کوم صادر و هغه مې په بازار کې خرڅ کو دغه حق مې پوره کو او ما بیا بله کپړه واغوسته. دا بله کپړه یو صادر و چې سلمان بن اسلم یا د یو روایت مطابق یو بوډۍ صحابي ښځه وه چې هغې له ورکړې وه او چې کله چې هغه د ټولو واقعې د تفصیل نه خبر شو نو ورله تحفه ورکړې وه. د خدای پاک تقدیر دا و چې په خبر کې دغه صحابي ته مال غنیمت میلاو شو په دې کې یوه ښځه ورته میلاوه شوې وه چې د همهغه ابو شهم یهودي خپلوانه وه او بیا هغه دغه ښځه همهغه یهودي باندې خرڅه کړې وه. د خیبر طرف ته پیشقدمۍ په خبرونو د مدینې یهودیانو د مسلمانانو سره صرف د بغض او د عناد او د تعصب اظهار نه کړی بلکې د اشجع قبیلې یو کلیوالو چې هغه په کرایه باندې هغې خدمات ترلاسه کړو په فوري طور باندې خیبر طرف ته چې د مسلمانانو د جنگ د تیاری او د ضروري معلوماتو سره ولېږل ورته دا پیغام هم ورسره ورکړو چې د مسلمانانو به ښه پوره مقابله کوي. هسې د مسلمانانو خلاف د جاسوس ساجت نه و ځکه چې په مدینې کې موجود چې کوم منافقان وو هغوی دغه کار ډېر په تیزۍ کولو. نو په دغه موقع هم رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول خاموش نه پاتې شوی بلکې د خپل یو مددګار په ذریعه هغه یو خط په فوري طور د خیبر یهودیانو طرف ته لېږلی و چې د خط مضمون دا و چې محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو طرف ته راتلونکی دی. د ځان د بچ کولو څه تدبیر وکړئ او خپل اموال په خپلو قلعهګانو کې داخل کړئ او رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره مقابلې لپاره د جنگ میدان ته راوځئ او ترې نه ویریږئ بالکل. تاسو شمېر کې ډېر زیات یئ او د محمد صلی الله علیه وسلم کام ډېر لږ دی ورسره ډېر لږه وسله ده. چې کله یهودیان دې باره کې خبر شو د هغوی مشرانو اجلاس شو او په دغه اجلاس کې د اختلاف ذکر ملاویږي. ذکر داسې دی چې د خبر د یهودیان چې کله خبر شو د مسلمانانو د لښکر د راتګ نه نو هغوی اجلاس کړی چې پکې د اسلامي فوج د مقابلې لپاره مشاورت شوی و. په دغه بحث کې د یهودیانو د مشرانو له طرفه مختلف قسمه تجویزونه وړاندې شوي وو. د یوې ډلې رایه دا وه چې یهودیان د قلعهبند شي او د فصیلونو د شاته نه د جنګ وکړي او مسلمانان به آخر تنګ شو محاصره به پرېږدي. خو د خیبر مشهور بادر د مرهم ورور ابو زینب تجویز ورکړی و چې قلعهبند کېدو په ځای
پکار دا ده چې میدان ته موږ روزو مقابله وکړو ځکه چې دې نه مخکې د مدینې چې کوم یهودیان وو هغوی لیدلې ده دا خبره چې د قلابند کېدو پس چې کوم مقابله کېږي د هغې نتیجې څه وي په داسې مقابلو کې فتح د مسلمانانو شوې ده خو چې کومه لومړۍ ډله وه هغه دغه تجویز دغې په دې رد کړو چې زموږ قلاګانې د مدینې د یهودیانو د قلاګانو نه ډېرې زیاتې مضبوطې دي او یو درېیم تجویز ډېر هم زیات متکبرانه و چې د یهودیانو په خیال ډېر جرأتمندانه و هغه دا تجویز د خیبر د فوجونو د سپهسالار سلام بن مشکم له طرفه و او د هغه وینا دا وه چې موږ په خپله په مدینې حمله وکړو او د خپلو ټولو ملګرو سره د یو ځای د مسلمانانو خاتمه وکړو اکثریت د دغه رایې سره اتفاق کړی خو د خیبر چې کوم رئیس اعظم او کرانه ابي حقایق هغه د مخالفت کړی دا وی چې زموږ قلاګانې د یثرب قلاګانو په شان نه دي د فخر او د غرور د غي داخلو هغې دا وی چې محمد صلی الله علیه وسلم به چې هم زموږ طرف ته راتلو جرأت نه کوي خو د ټولو مشرانو په دغه خبره اتفاق شوی و چې د یو وخت د تیار کړی شي او د خواوشا چې کم بادرې قبیلې دي جنګیالی هغې طرف ته دې ولېږلی شي چې هغې نه د فوجي مدد خواست وکړی شي نو د 14 کسانو یو وخت تیار شوی چې پکې د قیادت د ځینو روایتونو مطابق د خیبر رئیس اعظم کنانه په خپله کولو دا وفد د بنو اسد غطفان او نورو قبیلو طرف ته تللی و د خیبر د یو کال د پیداوار د نیمه برخه د ورکولو پیشکش باندې د فوجي امداد خواست دوی کړی و بنو مره قبیلې خو د دوراندیشۍ نه کار اخیستی و او د مدد د دې انکار کړی و خو بنو اسد او بنو غطفان په شان د جنګیالي قبیلې هغوی فورا یو زر وسلوال فوجیان د یو زر وسلوالو فوجیانو لښکر په فوري طور روان کو او د 4,000 لښکر نور امداد هغوی لوس کړی و د تیاری شروع کړی و حضور فرمایي چې دا د دې چې کوم نور تفصیل دی هغه به انشاءالله آینده بیانوم او دا به زه د یو څو مرحومینو ذکر کول غواړم لومبی ذکر دی د مکرم محمد اشرف صاحب چې د مکرم محمد بخش صاحب منډي بهاودین زوی و تیر ورځو کې د قضا الهي وفات شوي دي نه لله و انا الیه راجعون د دوی 3 لوڼه او 6 زامن دي د دوی یو زوی کاشف جاوید صاحب نن سبا په سینیګال کې دی او قائم مقام مشتری انچارج دی امیر جماعت هم دی او په دغه وجه دوی شامل نشو د خپل د والد صاحب په جنازه کې د سینیګال نه د دوی همدغه زوی مربي چې کوم دی لیکي چې د خاکسار والد صاحب انتهایی ساده نیک طبیعت لرونکي او خدای نه ویرېدونکي وجود و احمدیت او خلافت سره انتهایی مینه هغوی کوله په خپل خاندان کې یوازې احمدي و اکثر به دا وی چې څه چې موږ ترلاسه شوي دي د احمدیت په وجه ترلاسه شوي دي خپل الله ته به مغروم دا نصیحت کولو چې همیشه به احمدیت او خلافت سره تعلق ساتئ وی چې د دوی نیکه محمد اعظم صاحب کال 1958 سره جوق بیان کړی و په سرګودۍ کې یو کلی دی بابړه هلته او هغه وخت چې زما والد صاحب هم احمدي شوي وو دوی وی چې د مور له طرفه یو ورور احمدي شوي وو میټرک نه پس هلته نه وی کلی پرېښودو او منډي بهاودین ته شاتاج شوګر مل ته لاړل ته نوکري کولو تر اخره هم هلته و په منډي بهاودین کې په لوی عمر کې په شوق هغوی قرآن زده کړی و او بیا دومره محنت په مینه دوی ویلو چې هره میاشت به یو دور به لازم مکملول په روژه کې به 2-3 ځله هغوی ختم کولو د غریبانو به په خاص طور باندې مدد کولو څوک هم چې دوی له راغلو دوی به چېرې خالي لاس نه واپس کولو او مربي صاحب چې ما ته به هغوی هم دا ویلې چې خدای پاک چې څه فضل په موږ فرمایلی یا دا ستا د وقف د برکت په وجه دی د دوی یو زوی مبشر جاوید صاحب وایي چې زه سیکرټري مال یم ډېرو کلونو راځي او همیشه زموږ والد صاحب د چندو په ادایګۍ کې ډېر باقاعده و
او کله هم چې ورته پنشن ملاو شو نو کوشش به ودا و چې د ټول کال چنده ورکي او د بابا وفات په وخت به فکر دا غوي عمده و چې زما چندې پوره شوي دي که نه او په دې هغوی ډېره شکرګزاري کوله چې وفات په وخت چې هغوی شکر کوله چې خدای پاک ما ته د ټولو چندو ورکولو توفیق راکړی دی خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي ټول له د صبر او سکون هم ورکړي بل ذکر دی حبیب محمد شاگری صاحب نائب امیر دوم کینیا چې د محمد حبیب شاطری صاحب زوی وو نسلن دوی د عربو وو او تیر ورځو کې شپږ 50 کال عمر کې دوی وفات شوي دي ان لله و انا الیه راجعون دوی موسی وو په غمزپلو کې د مور پلار نه علاوه اهلي او درې بچي شامل دي د کینیا امیر جماعت محمود طاهر صاحب وایي چې د دې د پلار نیکه تعلق د یمن سره وو او د دوی والد صاحب حبیب شاطری صاحب په اگست کال 1982 کې بیعت کړی وو او ډېر مخلص احمدي وو او مرحوم د هغوی مشري زوی وو د پلار د بیعت نه څه موده پس هغوی هم بیعت کړی وو او تر وفاته پورې د بیعت لوز ښه پوره کړی دی بنیادي تعلیم مومباسا نه دوی ترلاسه کړی او ډېر قابل او لایق طالب علم وو د سکول له طرفه څه موده پورې دوی فرانس ته هم لېږلی شوي وو تعلیم لپاره همیشه خلفا سره د ملاقات واقعات د خپل د ژوند بهترینه واقعات به هغوی بیانول خلیفة المسیح رابع سره هم هغوی ملاو شوي وو حضور فرمایي ما سره ملاو شوي وو په مختلف رنګ کې د خدمت توفیق دوی ترلاسه کړی دی د وفات په وخت هم نیشنل سیکرټري تعلیم او نایب امیر دوم کینیا په تور دی خدمات ترسره کول دوی وایي چې زه دوی د 20 کالو راڅخه پیژنم د واقفین به ډېر احترام کولو او کم کار به چې دوی ته وسپارلی شو نو ډېر په سنجیدګۍ به دوی کولو هېڅ چېرې هم د یادګیرنې حاجت نه دی پېښ شوی د لمونځونو پابند وو شاعر الله او د حدود الله ډېر په باریکۍ به خیال ساتلو په چندو کې باقاعده وو ښه اخلاق دوی لرلو د غریبانو خبرګیري به کوله د مور پلار اطاعت به کولو حقونه به پوره کول د کشرانو ورونو خویندو حقونه پوره کوونکي صاحب الرای نیک مخلص او باوفا انسان وو په لویو لویو کمپنیو کې په اعلی عهدو باندې دوی پاتې شوي دي خدای پاک دوی له مالي کشایش هم ورکړي وو په دنیاوي لحاظ ښه کاروباري سیاسي او په سرکاري او مذهبي خلکو سره به دوی تعلق وو خو بیا هم خپل احمدي دوی چېرته پټ کړی نه بلکې اظهار به هم کولو تبلیغ به هم کولو همدغه وجه وه چې د هغوی په جنازه کې ډېر په کثرت د مومباسا چې کوم اعلی سرکاري کاروباري سیاسي او سماجي شخصیت هغه شامل شوي وو خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی د ټولو لواحقینو نه د صبر او حوصله ورکړي دریم ذکر دی د مکرم انوبي مدینګو صاحب صدر جماعت دوی د زمبابوې د یو جماعت تیر ورځو کې دوی وفات شوي دي ان لله و انا الیه راجعون د دوی زوی یوسف انوبي صاحب د زمبابوې د جماعت صدر دي هغوی لیکي چې په سر کې دوی سنی مسلمان وو او د جماعت مخالفت هم په سر کې دوی کولو خو د اسلام مینه د دې په زړه کې وه مخکې دوی په ملاوي کې وو او چې کله هلته اوسېده نو ډېر مخالفت و بیا زمبابوې ته چې دوی کډه وروړه نو دلته د اسلام د مینې په وجه هغوی ځان نه ګیر چاپېره خلک راغونډ کړي وو او په کومه علاقه کې چې دوی وو هلته به دوی د سره د جمعې د لمونځ انتظام کړی او په زړه کې یو ناقلاري وه چې زه د حقیقي مسلمان شم بهرحال بیا وروستو جومات سره د دوی رابطه شوې وه زموږ مربي صاحب دی سمیع الله صاحب هغوی سره تفصیلي باز به د دوی کېدو
او بیا اخر هغوی احمدیت قبول کو او په هغه علاقې کې په خپل علاقې کې ډومبي احمدي وو. احمدیت قبلولو نه پس د دې مخالفت شوی وو او کم خلک چې هغوی راغونډ کړي وو نو هغوی هم لږې شیدې پرېښوده، سختۍ هم بیا هغوی کړې وې. نو بیا هغوی چې کوم خپل مرکز جوړ کړی وو خلک چې راغونډ کړي وو د جمعې لمونځ لپاره هغه هم هغوی پرېښوده او کور والاو سره به په کور کې دې لمونځونه کول او جمعه به هم کوله. بهرحال هغوی همت بایللی نه وو، تبلیغ یې کولو او ډېرو خلکو د دوی پیغام واورېدو، د جومات پیغام واورېدو او جومات کې شامل شو. د دې په ذریعه اثردار شخصیت وو. ډېر خلک داسې وو چې دوی لیدلي وو په جومات کې شامل شوي وو، په خپله دوی د مال قرباني کړې وه، ځمکه په بیه اخیستې وه چې ورباندې د جومات احمدیه زیمبابوې لومړی جومات جوړېږي لګیا د نن سبا. د دوی خواهش هم دا و چې زما په ژوند کې دا جوړ شي، خو بهرحال هغه وخت جوړ نه شو. نو اوس تعمیر روان دی. ډېر وفاداره صفا خبرې کوونکی دیانتداره انسان و. خلکو ترمنځ چې کومې مسلې وې هغه به ډېر په حکمت لرې کولې. د جومات صدر منتخب کېدو نه مخکې اکثر خلکو په دې باندې اعتماد اظهار کولو، ډاډ به پرې لرلو او دوی به هم په ذاتي وسایلو د حاجتمندو مدد کولو. کور به همیشه د مېلمنو نه ډک و. جومات سره دوی جبر د عقیدت تعلق و. هر چاته به تلقین کولو جومات سره د وابستګۍ او د دې په غم ځپلو کې 8 ماشومان دي او د دوی زوی لکه څنګه چې ما ووې د زیمبابوې د جومات صدر دی او د دوی یو نوسې قاسم انوبي په زیمبابوې کې چې کوم دی په زیمبابوې کې لومړی مرکزي مبلغ د جامع نه چې چا سبق ویلی د خدای پاک د مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. د دې په نسلونو کې د جومات تعلیم همیشه د جاري پاتې وي او دا خلک د نیکۍ کوي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.